الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې ابو سفیان یو څو خبر وکړي اي محمد تاسو کې ژوند دی د الله نبی د ملګرو لوري جواب مو ورکوي. به ویل چې ابو بکر ابن ابي قحافه مو ژوند دی، به ویل جواب مو ورکوي. عمر درکې ژوند دی نو عمر رضی الله عنه غیر اختیاري ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی، ابو بکر هم ژوند دی، عمر هم ژوند دی، سره خفغان پر الله پر خود لیدي. به ویل چې اعلو حبل د دوی یو بوتو دغه په نامه باندې دوی نظراني قرباني کول ویغه وچت توحید لاړو. د الله نبی د ملګرو لوري جواب ورکړي چې الله علی واجل زمونږ الله ډېر لوی دی هغه وچت. یو بل आवाज وکړي لنا العزا ولا عزا لكم، زمون عزا ابيو پیرشتا او استاسو دانشتا. رسول الله ملګرو ویل لنا المولا ولا مولا لكم، زمون مولا شتا او استاسو شته نه. به ویل چې زمون استاسو د مړي برابر دي. هغه په دې طریقه باندې چې هغه کسان زمونږ مړونو او هم بتاسو کې وژل. عمر رضی الله عنه ورته ویل چې د الله دشمنه دروغ دی ویل قتلانا فی الجنه، زمون شهیدان لاړ جنت له استاسو خلق هغه جهنم کې پراته دي. دینوري ابو سفیان به یو بل خبر وکړه، وستجدون نظر د چې تاسو به خپل مړي مندکه هغه به ټول مسلشي وي وګونه او پوزي دابته کټي. ما ورته امر نه کړی خو یاد ساتي زګره په خپم نه يم د چې غرور خبره وکړه. ورو صبر ان شاء الله د صحابه په خپل الله له ویلو چې الله مونږه صبر دین باندې مسلک او ټوټم کا. عمر رضی الله عنه له سجدي شاغه ورته خپل راغه ورته ویل چې رښتیا وایي محمد ژوند دی کومړ دی ژوند دی قسم په الله چې وسم څه خبره اوري. بستر خبره تصدیق زکوم روان کال بدر کې به زموږ مقابله را دا لاړه. رسول الله ضربه خړلې وی دی وګ باندې مخ باندې تندي باندې او غخونو باندې هغه موږ پناستو کې ټول ملګرو مو کی. سهل ابن حنیف فرمایي قسم په الله چې محمد رسول الله دا زخم چې منزلو څنګه منزلو ټول مال معلوم هغه دا چې علي سي په وباشوري فاطمه الزهرا منزلو او محمد بن مسلمه وبراوړل هغه رسول الله وسکلي او ډیر دعاګانې مرته وکړي. زخم په بندیدونه نه اخر پوزه کې وسوسه د قیره را واخص او رسول الله به زخم کې ورکی خدا الله جوړ کی. د الله نبی به د ملګرو لوي چې داخله تعقیب کې پوخانو سوارو کده په اصول باندې کې چرته پوخانو سواری داخله زمه کې لو کې په اصول باندې سواری اراده د مقابله لري چې میدان لوروزو او ډیر نشه خبره وکړه. زمو محمد رسول الله غیرتی انسانو به قسم په الله کله داخله چرته په مدینه باندې اراده د حمله ولري نو سره فیصله کوم معنا دا چې دا ټول ځن په وجنم سره د ملګرو یې دوی وجنه. سعد سے علي سے ورته یا رسول الله بوکانو باندې سوار شو لاړل. قران کې الله تعالی تصویر ذکر کړی دی. پنځمه طریقه دا الله نبی ملګرو لوي لوي راځي چې ګورو د زخمان زید بن ثابت لوي سعد بن ربيع قومندان دي د انصار هغه ګوره چرته پروت شهید به یو کې زخمی کړه. سعد سے ورغه زید بن ثابت سعد بن ربيع له د انصار قومندانو تقریبا اوی مرمۍ لګیدلو اوی غش ویل محمد صلی الله علیه وسلم باندې سلام یو دغه نور سوي صح حال درې ورته ویل زیاده قسم په الله چې د وحد غرنه مال د جنت بوی راشي او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې سلام وای او زما ملګرو وای زما ګروپ لا عذر لكم عند الله يوم القيامه، قیامت په ورځ به الله په وړاندې عذر ذکر نه هیڅ پیش نه کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره دغه خدمت مونږ کی او یې سره به شي. او سره رضی الله عنه چې هغه عمرو بن اثبت دغه نوم هغه شهید شو. رسول الله فرمایي جنت کې ده. قزمان په نامه باندې یو بل شړیو چې هغه الله لپاره جنگیدل نه هغه ډیر جنگونه وکړه تقریبا وته کسانو دشمنان او وجل او اخر کې دومره درد په سخت راغی چې د تورې د خپل خېټه د برابر کړ ځان په وجلو لاړو دا په بل تر باندې څنګه الله د رضا لپاره جنگ ډېر مهم دی. شهادت جهاد مخرب په نامه باندې يهوديو هغه د رسول الله په تایید کې راغی به ویلو چې زما د مال د محمد څخه تقسیمه یې سره تقسیم کې دم به مړ شو. رسول الله دومره ویلو چې لکه دا په يهودي کې غوړه دی نور د مسلمانانو حکم په نو کړی د مسلمانانو د قبرستانو جدا په ځای کې دفن کې به الته وېسي دین ورسره به شهیدانو مسلمه ټول ملګری شهیدان مسلمان شي وو. سیوال حضرت رضی الله عنه چې هغه پلار د دشمنانو سره ابو عامر الفاسق د دشمنانو ویل کې چیرته موږ د مسلک او اسنه د پلار خپنش وجل ودا د میدان په طرف باندې پروت رسول الله صلی الله علیه ورغه دغه نو بوڅ چې د اهل نه تاسو کې ودا ولی وزما سره هم بستری وکړو به غسل ونه کې میدان لاړو. په قسم بالله چې ملائکه غسل ورکی غسیل الملائکه بعد دغه ملګرو به ویلي هغه کې دا مسلمان راوته چې جنانه په حالت د هیڅ کې نفاس کې یدي حالت کې شهید شو هغه به امده شه دفن کیږي. دوی باندې جنازه به څنګه راو څنګه د افضل طریقه رسول الله کړی د لس کسانو راوصل او د حمزه رضی الله عنه سره کې خدای له جنازه په کوله
وې جامع ورنمو با سید ویني ورنمو منځي اضافه کپڑے ته لره کې دا قبرونه ورته پراخه کوي جوړه کې کیسه کې دوه درې کسان کې خودل چې کم سره په قران باندې عزت کوي دوه غل حد کې مخې لکړه حمزه عبد الله بن جهش په قبر کې خود عبد الله او عمرو بن جموح په بل قبر کې خودل به جنازه په وکړه حمزه بن ډېر خفه مو عبد الله بن مسعود فرمایي ډېر انتهایی زیات خفه چې موږ رسول الله بل وخت کې دومره خفه نه ولیدلې جنازه شکل په کوله وې دومره درمن شو شکړی کې به سره شو کړ خلک وې غیر اختیاري ته اوازونه و در خپل مبارک نه د حمزه په شهادت او دغه نور سبه خبر رضی الله وسلم ذکر کړ چې غم شړل کفن ورته راغی وګوره مصعب بن عمر او حمزه د شلال زمالم کفن راوړو عبدالرحمن رجمات پر خودو نن درس کې دا مسله ده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا د شی عظیم انسان دی چې د ټول مخلوقات ور ضرورت دی انسانان دی جنت دی وغیرہ وجدار چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی د خلکو له هدایت راغی محمد صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د خلکو له علم راغی د رسول الله درته نه مخکې او جهالت او گمراهی او دغه نبی راغی قرآن او سنت کله موږ لراوړو ارسل علی ذکر زموږ ضرورت دی قران کې الله فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مونږ ته نه لګل مگر ټول مخلوق لپاره رحمت کله قران کریم کې دا خبره ذکر کوي چې دا د مؤمنانو لپاره رحمت دی به تطبیق د دوړې ایتونه دا دی چې ذات دی یو چا لپاره او دا وصف عام دی فجای شفا کې لیکلي دي وی ورځ رسول الله جبرئیل نه پوښتنه وکړه چې زما بارے کې خو الله دا ویلي چې ټول مخلوق لپاره رحمت دی تعالی زما سره رحمت رسیدلې دی وی یا رسول الله وی کلمه چې تعالی وحی راوړي دا امین زما په صفت کې راغی زوس په ځمانه نه لرم چې زما خاتمه الله خراب کړي د سره وجه تعالی مې وحی راوړه او حدیث کې رسول الله فرمایي و انما انا رحمت و زاد رحمت چې تاسو له هدیه کړی شوی ما دا زموږ د الله تحفه دا ډالې د شمو تاسو لره کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم ډېر انسان به ډالې باندې پويږي نه د تحفه باندې نه پويږي اځه صرف ظاهري خبره وږي چې لکه زموږ د الله د نبی سره مینه دا خو چې څومره دا به بل چا باندې خپکیږي قسم په الله چې محمد رسول الله به دومره نه خپکیږي داغه په سنت باندې به دومره نه خپکیږي دله ویل چې دروغ دغه په ار طبقه او ارڅو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه مولا ذکر خبره ذکر کړی دا چې اصلي نعمت او لوی نعمت ان شاء الله موږ لره کړی هغه د دین نعمت ده کله دنیا په انعامات باندې شرط اطلاق د نعمت شي دا وګوره مجازني حدیث کې رسول الله فرمایي رب العالمین چې کله د انسانان پیدا کړ فمقتهم انا طول بدر علل عربو کغه عجم وکه نشوله الله رب العزت اراده وکړه چې محمد رسول الله پیدا کړي او د دې رسول په وجه باندې رب العالمین نشنا انسانان پیدا کړ صحابه او الی یوم القیامه هر مسلمان نو اي محمد صلی الله علیه وسلم نعمت شکر نشو دا په ټول نعمتونو کې لوی نعمت او چت نعمت قران کې الله فرمایي سورې جمعه کې دا خبره ذکر کړې ده چې الله په نبی راولې ګلو او هغه به تعلیم د کتاب ورکې او د قشان د سنت او یزکیهم او دې ملګرو تشکیه کوي صفائی کوم انسان چې هغه په طبيعت کې او هغه په نفس کې خراب صفاتونه دا چې د قران او سنت درسونه لیکي نسبت الله ایسته جوړ کی الله په کتاب کې دا اثر خو دلې رسول الله چې کله نبی شو تقریبا 3 کاله دا اولنې مرتبه کې د ملګرو تشکیه کول هغه په دې طریقې چې دا خراب صفاتونه لري کول او کیسه صفاتونه ورچول دا په سینه کې وردان نه کول د دعوت د وجنه نو حاصل لا چې خلکو دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یو نبی ممنی او دا د الله رحمت ګور منی د الله رضا په دې خبره کې دا زموږ د الله قدر په دې کې د سورې حج کې چې الله دا خبره ذکر کړې ده چې یو سړی د محمد رسول الله خبره اومني دا ارچه په خبره باندې رسول الله خبره راوچته کې لکه شاول الله سے فرمایي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه د مسلک قوي عالم دی وکړه چې مسله باندې قران او سنت موجود دی او موږ بل چا خبر راول دا پرې د قیامت کې الله له څو ځل پیش کولې شو بلکې امام ابو رحمت الله په خپل دا فرمایي چې زما خبره په قران او سنت باندې وته لیکه د هغه سره چرته برابر او په به برابر نه وي ایسته لري کوي حق امام شافعي سے امام مالک سے احمد ابن حنبل او هر مسلمان به د شي نظر او عقیده ولري سورې شورا کې الله خبره ذکر کړې ده الته به شربني لیکلي دي چې دا قران او سنت راځي په دې بزان او خلق او ملګری او د خلکو اخلاق لو د شرطه برابر ونه به عمل پکو که برابر نو ایسته به بیرته به خپل کاری زموږ سره به تعلق نه دا لوی نعمت او پوره نعمت لیکن ډېر د انسانان شته چې ټول عمر دې وقف کړي دي چې الله او الله رسول خبره ماته او د بل چا خبره پر وړاندې بدعت پر وړاندې دي چې انسان په سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه برابر شي ساده خبره مې ټوټه کړه د یو بل چا د خبره د پاره دي شری په ځړ کې د محمد رسول الله قدر او وقار شته نه دا اسه دعوی کوي حدیث کې رسول الله فرمایي و ان من المؤمنین بعض په مؤمنانو کې من هغه څوک دی یلین لی قلبه چې نرمیږي مال دا غزړه زړه نرمیږي د محمد صلی الله علیه وسلم په تشکیره باندې د رسول الله د سنت دغه د احادیثو دغه د سنت عمل باندې چې کله په انسان کې خوشالي راځي بلکې ایمان دی او چې کله یو سړی د محمد صلی الله علیه وسلم سنت وګوري او د دې ځړ کې ور باندې خفه شي او دغه مقابله اراده وکړي د رسول الله د حدیث معلومیږي چې دا سړی بې ایمان دی او قران کې الله فرمایي څومره سخت خبره ده شوی ده د رسول الله سنت فتنه ویل سورۃ توبه کې الله فرمایي چې دا سړی بې ایمان دی او رسول الله په حدیث کې فرمایي چې ان من المؤمنین من یلین لی قلبه بعض په مؤمنانو کې هغه دي چې اسمت تشکیره کیږي نو په دې وخت کې نرمیږي او کچې د زړه
نه نرمېدو مخالفت ادا کېدو ګوره د کې ایمان بهشته یاره دی باندې خپل ایمانونه تللی د خلکو ایمانونه بتللی دا څومره داوی چې د خلکو چې لکه موږ د شي ایمان دی او چې ایمان دی تر محمد رسول الله سنت دغه وړاندې وکړي هغه د ایمان پته تعالی لګي چې د یقیني ایمان دی او چې دروغ ویلي دي یقیني ایماندار هغه خوشاله شي الحمدلله به وي عائشہ به څنګه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې په کوم یو مجلس کې د محمد رسول الله تذکره ونشي د عمر شپ تذکره ونشي دا مجلس ګوره به خیر دی موږ د شي وایو چې د رسول الله تذکره لپاره کې انسان د ټول عمر ورکه اون دا کم دی یو وخت د شي نه خاص کوي چې لکه په کال کې او میاشو په میاش کې وشپو باغې کې یو وخت بلکې په هر مجلس کې د محمد صلی الله علیه وسلم تذکره دا کول پکار دي هم د رسول الله حق من ادا کول نه شو ځکه موږ سره دی لوی احسانات دی لوی احسان قرآن او سنت دغه ورسره به چې کله د مکه کې او د مکې نه بلاړو د مدینه په طرف باندې التبه د بدر غزا او شو به د وحد مسله موږ شروع کړې و دغه پروګرام چې اوی کسان د محمد رسول الله شهیدان شول زین لوزا سوال لږی چې د رسول الله ملګری ولی شهیدان شو د مجاهدین ولی شهیدان کیږي د مصیبتونو موږ باندې ولې راځي علماء په دې کې ډېری فائدې ذکر کړې دي تقریبا قران کریم چې کله انسان وګوري سوره ال عمران کې شپږ آیتونه شاو کوم زیات د دې مضمون لپاره الله را لګلې دي الله مؤمنانو له تسلی ورکړي د لاسه کول دغه وسوجو کوي اولنې مسله به دا وا الاختبار رب العالمین په دې ټول بندگانو باندې امتحان کې او موږ تاسو ټول الله په امتحان کې اچولې اچومو موږ د الله په دوه قسم امتحان دي یو قسم امتحان دا منه تشریعي چې موږ په اختیار کې دي موږ د دعوت د روزه د زکات او بل تکوینی چې موږ په اختیار کې نه دي لکه مرض او صحت وغیرہ دي دوه کې الله موږ امتحان کې شولې الله موږ چې داخله د صبر او د ټینګ دی کنه دي موږ الله به امتحان په دې مناسبت باندې کې چې موږ درجه ځان معلومه ځکه موږ الله معلومه یو رب العالمین موږ د خلکو لکه چې لکه زمره بندگان ګوره دقه شان دي او زموږ تربيت کوي کله یو مصیبت موږ باندې راولي ایست الله زموږ تربيت کوي برابر ایمه دې مثال په خارج کې دا لکه سرزر قران کې الله سورې رات کې خبره ذکر کړې ده سرزر چې کله زرګر لورول شي هغه په دې ور کې اچوي سوځي تر دې پورې چې خالص مواد جدا کی نو سم خیال له دا زرګر چې دا سرزر په دې ور کې ورا شو دا د محبت وجنه کنه دغه سره ورانه ده محبت وجنه چې غړته جوړه کی به زنانو لري وغیرہ استعمال کی كم انسان چې رب العالمین له ورنږدې اشد البلايا على الانبياء ثم لمسل فلمسل او كما قال سخت تکالیف کې اول پن بیا ورځي بیا هغه انسانان چې بیا ولنږدې او بیا بل چې دا موږ تاسو دومره امتحان کې الله نه چې وجه چې موږ د ایمان کې نقصان دي کمزورتیا ده د ټینګ نه یو کله چې الله امتحان په موږ باندې راغلی کېږي چې موږ به بل طرف باندې حرکت وشي دی امتحان دی یو اصل کې راځي ارسل د مصیبت رب العالمین قال ورشي ورته وي زما شابه ورشه وي زما په دوستانو باندې ورشه چې هغه صبر وکړي نو ایسه به درجه اوچته شي صبر پکار دی او هر وخت د پاره د امتحان کله زمونږ الله د سړي په مال کې راولي کله په بچو کې راولي مال د ایسته ورکشي ډیر مال به تلري زمونږ الله صبر کې لګري چې لکه د کمال به د انسان نور کېږي ته امتحان کې اجو چې لکه دا صبر کې کنه کې کدي چې دی ویل چې ان لله و انا الیه راجعون موږ د الله یو د الله زمونږ رسې چې زمونږ په مال او سر کې کوي بالکل موږ تیار یو الله به تعالی کې بدلی درکې کله د سړي په بچي کې راشي بطور مثال یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه تقریبا اتیا کړه شاو جدا شو د امتحانو د سړي بچي چې هغه شهید زندانی شي قیدی دا ټول امتحانونه دي کله د سړي په بدن باندې ولګي ایوب علیه السلام په دې امتحان کې واقع چې اتل اسکر دانه جوړو حدیث کې راځي کشف الخفاء رسول الله فرمایي وکړه تاسو کې انسان د خادمې په دې شوړې کې وردن نه شي له غرض سره لا الله په یو موجي سره ور ولي چې د حالت دشمن ور وړاندې کی او د ضرر ور کې الله به درجه اوچته کی څه کول پکار دی به امتحان په صحنه کې صبر په دې صبر باندې زموږ الله کومک راځي هغه په صبر باندې راځي په تقوا باندې راځي په تزکیه باندې راځي په منځ باندې راځي په زکات باندې راځي قرض حسن باندې راځي د محمد رسول الله په تابعداري باندې راځي او په اخلاص صبر دا معنی چې مشکل درته ورسو جزې پځه باندې کوي په کوم شی باندې چې زموږ الله ته مکلف کړي هغه له بلبیک وایي او د ګناه چې منع کړي به ځای نه ځان ساته او د ګناه سره به څه منګي صاحب خو پرې ده هغه په دې چې الله نه به حیا کوي د ګناه په ځای باندې به علم ولري او د قشن د الله د انعامات له حساب وکي د الله نه به يرو کې رب العالمین سره به مینه په خپل بدن باندې رحمت او شفقت وکي علم د قران او سنت به ولري واړو امیدونه به وساتي د ارچا خوراکونه مرکه قوي ایمان کله چې د الله کارونه په سړي کې موجود شي دا سره به الله رب العالمین منع کوي او بدین ته باندې الله سفهم راولي نتیجه دارو وتلا چې لکه په اوهد کې د ملګری شهیدان شو زمونږ محمد رسول الله دغه غونه مبارک او د قشن د شونه مبارک او تندې او اوګه دا زخمن شو وجه صدا الله موږ دا ټول انسانان په امتحان کې چولې او چې داخله په صبر وکي الله درجه او چته صحابه د انبیو درجه خو چته دي تر قیامت پورې الله به موږ دا خبره کې خدا دویمه پیدا کله کله ملګری شهیدان شي اسیرانه لکه په اوحد کې چې شهیدان شو زخمیانه کې دی لوی او خسته وجدار چې رب العالمین ځان له گاونډین انتخابي که گاونډین تاسو به تور مثال په محله کې اوسېږئ سم خیال چې څو سره به د ګوشو په محله کې نیکان خلک او کچر د بدن غلاګر او رهزن او قرآن خلک که خلک زمونږ الله د قشن د نیکان خلک ځان له انتخابي
هغه ځان لا اخلي غره کیدا حدیث کې رسول الله فرمایي وی چې کله د مؤذن اذان کیږي او سړي جواب ورکړي به په ما درود ویل به اق معلومه دوی ویل ما سفارش کله واجب شو او مال سوال د وسیله وکي وسیله د الله په خوا کې نږدې رتبه ده یو بندر بندگان رب العالمین انت بوج وانا ارجو امید ستم شغب زوما حدیث کې رسول الله فرمایي وی په ورځ قیامت د باج انسان د باج خلکو د عمل د وجنه دا دومره کې څه انعامات او بلډینګونه وګوري چې حتی د انسان د خپل برابر وشي لکه نږدې مثال یو سړی شهید شو رب العالمین په لار کې او بس موږ څنګه په کور کې مړ شو شهید د الله سل درجه ورکی لیکن د وی درجه د بل په مابین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان نتیجه دار وتلا رب العالمین کله په بندگانو باندې امتحان راولي چې ځان له ګاونډي انتخاب شهیدان اسیران زندانونو کې پراته رسول الله فرمایي وېزمن امت نه بده شي انسانانی چې دی هغه په دې لاسونو په دې پوګه زولانه وات کړي الله به جنت له بوزي هم د قصيران دي دغه شهیدان دي دریم یو راشفه دا علماء دا ذکر کړی دا توجه کله کله په دې مجاهدونو باندې الله مشکلات راولي زه ورته ورک شي سخت شي شهیدان او وسیران او دشمن الله ډېر سخت غلبه ورکړي دا وجه څه ده الله رب العزت د دې وجه دا کار کوي چې ارسړې په اسلام کې داخلي کله امتحان نه راوستي نو تابم کلمه ویله ما به ویله خو کله الله امتحان راولي چې کوم منافقان خلک هغه ته وته چې کوم مؤمنان دغه بډاګر باندې ودرېږي دې مثال دا دی عبد الله بن عمر بن سلول چې کله رسول الله د جمعې پر ورځ باندې خطبه راوته هغه په منبر په خوا کې ولاړو د خلکو له تقریر کو چې لکه محمد عمر علیه السلام دا کسړې دی او دا مقصد د دې کې د رسول الله تابعداري نه و داغه ترغیب نه او تشویق نه و په دې خلکو باندې خپل ملکی په خول لیکن په اوهد کې نشته کار وشو خپل کسان هغه وګرځول عبد الله سے ورته ویل چې لکه jihad وکاوي نه پوهیږم وې دفاع وکا نو د امتحان الله ولې راولي دې وجدار چې ډېر انسانان چې هغه اوچته داوی د ایمان کوي او ډېر کیسه ګیری به پر خودلې وي او د قشن کیسه پټګي به والی و او کله چې امتحان کې واقع شو زمونږ الله ایسته خو یول هغه خلک چې د کوپر سره پټ کار باندې راغلي و لاړو د کوپر تر سورو بیرغ لاندې ودرېدل تک خلک الله موږ راکاره کوي دې دا خبره موږ په لاس باندې معلومه شوه او دا په دې تیرو ته چې دې خلکو د مخ کې څومره کوششونه شوي د اسلام په تایید کې هغه ټول د الله د رضا لپاره نه و او چې کوم د الله د رضا لپاره و یا وسم برقرار ولاړ دی په میدان باندې د اسلام په تایید کې او یا هغه خلک شهیدان شو الله دې وجنه دا کارونه کوي رسول الله فرمای ستاسو د جنت مابین کې اول مش مسافه پاتې شو ولې شو عمل وکړي چې الله به جهنم لرا کوي هغه بالعکس د انسان خاتمه او نه خاتمه څلورمه پیدا علماء دا ذکر کړی دا په دې مسلمانانو باندې دا مشکلات څنګه الله ذکر راولي چې په دې انسان په دې نفس کې بدمشتي غوړي دا هغه الله ورکړي چې لکه دا غلبه به چې ارسړه کاغه دایې او کاغه مجاهد او قبل له رب العالمین نظر کړ چې په خپل اسلحه باندې په خپل ځواني او چالاکی باندې ټول اعتماد او بروسور شروع کی د نفس کې قسم تلوي واله راشي شلوي واله راغي دا به شل تاوان ورکي زموږ الله ډېر خوښه غدي انسان عاجزي ده د محمد رسول الله تاریخ شو ګوري دا اول نه ولي اخره پورې عاجز ټول جن رسول الله د عاجزي تر کړه رب العالمین لا په دې کیفیت باندې قران کریم کې رب العالمین د جنتونو بارے کې فرمایي دا جنت ته داخل شو وجه سوا دي منځونه کول او د قشند الله خبرې منل او د الله نه یریدل او عاجزي پکې و او کافرن جهنم ته لاړ ولې ځکه دا په خپل اهل کې مسرور د الله د وجود نه انکار کوي داغه د دلایلو نه انکار کوي د قیامت نه انکار کوي داغه د دلایلو نه انکار کوي کله دا حالت الله راولي دا بدمشیز باندې د نفسونو نو چې الله څنګه تربیت وشي پنځمه وجه په دې اوه کې دا ملګری شهیدان شو کله دا ملګری شهیدان شي دا وجه څه ده الله باز خلک ځان له شهیدان انتخابي شهیدان جوړي ځان له نشي دا شهادت خو دې شه چې هر سړي وغړي اغل الله ورکی دا زموږ الله فضل چې بچا باندې وشي انصار بده کې شهیدان شو وجه دا چې بده کې قوي ایمان او د قشن کې څه اخلاق پکې او خدمت پکې او کوم ملګری چې دا ماده موجوده زموږ الله به ځان له رخصتي تاسو دا وګورئ چې څومره یو سړی نیک دی هغه رب العالمین د دې نوالي رخصت کې د ابوبکر زلو په وخت کې اکثر قرآن شهیدان شو قرآن قارئ نیکان علما دا وسرته حال چې کله یو سړی مجاهد دی داغه عمل چې وګورو د خپل عمل چې وګورې زموږ ته داغه د عمل مابین کې رسمت او اسمان فرق روزي هغه نشي تلاوتونه هغه کوي منځونه هغه کوي د الله درزه پر خپل سر باندې کړي دی وجه دا چې دا کسړی دی چې په تنه کې موجود دی زموږ الله ایسه ځله انتخاب ويخصو شهادتونه او شهید چې کله شهید رسول الله فرمایي الله دا اول څه سره د ټول ګناهونه معاف کوي
د جنت منظر ګوري زمونږ الله خپل ځان ورته رضا اعلان ورته کوي د قبر عذاب ور باندې نه دا وی حور نکاح او هغه کسان چې هغه جهنم لایق دي داغه د سپارښت حق شهادتونه او کیسه اخلاق چې په انسان کې موجود زمونږ الله به دا انسان ځان لوالي په دې کیسه اخلاق باندې ډېر پیدا راځي یو پیدا په علماء دالي کې تل د نیکی پیدرندېږي د سړي د ایمان حفاظت ور باندې کیږي په دین د اسلام کې انسان له مشری ور باندې پیدا کیږي اوس کیسه اخلاق ولې چې سلا عائشہ به فرمایي وکانه خلقه القرآن د محمد رسول الله اخلاق قرآن یو سره سره رحمی قطه کوي ته کوا ظلم در باندې کوي معاف کوي ته چې په یوځای کې موجود داخله در باندې خوشاله ده کیسه اخلاق خو چې نه یې څه خپه دا کیسه اخلاق دا دولس علامې چې بچا کې موجود دي دا کیسه اخلاق ولا ده کدا ګوره بچا کې موجود نه دا بد اخلاق دي دا ځان سره یاد سره بالکل بل کې ځای ور کوي یو دا چې په انسان کې تواضع عاجزي وي اول دویم صدق د الله او د الله رسول خبره منله دریم چې کله په انسان کې حیا وي او څلورم د الله په بندګانو باندې شفقت منه د توري په ځای کې توري استعمالي او د قشن دعوت په ځای کې دعوت او پنځم د انسان پر رکی رحمتي شپږم چې کله په دې کې صبر ماده موجود دی وم د نیکانو خلکو احترام او د مشرانو اکرام او عزت په دې ځل کې وي او اتم د قشن د خپل شکر د الله او د الله رسول د حکم برابر کړي او نه هم به دې کارونه کې ځم بندوي نه او لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتي د خپل امر نه په امر باندې مگر تر څو پورې تابع کې ښکار ګونه پیدا کړې به ځم پیدا ډکا ایو لسم حسد نه ځان ساتي د لسم د جبه حفاظت نو الله به شهیدان نیول دې وجنه داخله الله شهیدان کړل شپږم او علماء دا به ذکر کړو پیدا وې د احد په دې مسله کې شپږم پیدا موږ داراله زموږ د الله د کافرانو سره مين د پرېچ به خپل کوپر کې بغاوت لورور شي او مؤمنان شهیدان شي به درجه اوچتي شي او به سبا اعتراض به نشي کولای ووم د دې وجنه الله چې خلک جدا کړم څه مطلب توجه یو سړی دی او هغه امتحان کې واقع دي ارسل د شینې غرب وباش الله کله کله امتحان واقع کې ما کان الله نذ رب العالمین چې تاسو پری دي علامه انتم علیه چې تاسو په کوم حالات کې تر دې پر چې خبيث او طیب جدا کی جهاد فرض کی طیبان انسانان هغه د الله د دین د وشتوال لپاره خپل سر او مال نتیر شي هر چې خبيثان دي څنګه الله فرمایي څنګه ډډي ولګي کینی هغه چې موږ پکې نه یو قسم تعاون بین مجاهد سره به نه کوي نو د مؤمن تر جداواله پر نسبت سره کافر لا او اتم نشه پیدا پکې دارا توجه او هد کې نشه مسله دا معلومه شو چې کافر په خپل کفر کې انتهایی استدراج او بغاوت نو رسیږي هغه څنګه فرعون علیه اللعنت ما شته چې کله وجله رسول الله فرمایي چې تاسو وجنه په څه طریقې باندې وجنه خو هغه د شکړه چې دیګه ورته سور کې او د ورته سور کې چې بالکل سور ور وګرځیدو یو بچی راواخ صبر دې کې ور غرزاو د شه امتحان به دغه بل بچی راواخ دې به کې ور غرزاولو او اخر دا به کې راواخ دې به کې ور غرزاولو په بل طریقه دا وجل کېدله ولیکن دا د دې وجنه کې سبق قیامت کې د انسان د الله په وړاندې عذر پیش کې الله تعالی عذر مانی نه ختم کی سميه رضی الله عنها چې د اولنې شهید ده ابو جهل راونی ولا عليه اللعنت دا یو وخت ورته یو پورې وتړل دا بل ورته بل پورې وتړل نو زیرا وخت پر شرمګه کې په نسبت دیواله کیندا په بل طریقه شهید کېده چې په میدان کې ودرولې وشته وي خدای د دې وجنه چې دا کافر په خپل کفر کې انتهایی استدراج او ورسېږي د جانب مقابل مظلومیت ثابت شي حتی تر دې پورې د شي خلک شته چې هغه مسلمانانو نه خوندونه اخلي نوکان کې وباسي نوکان ځوړندې د خاص اندام پر ورته منګي تړي او د قشن غفونه به وباسي په دې خاص اندام کې ورته شيخانه واغزي وردن نه کوي ستني وردن نه کوي ورځو چې د دې انسان د کوپر انتحال اور ورسېږي د موږ ته شرط بدین د اسلام باندې کوم قرباني ورکړي معمولی انتظار په یوځای کې ګرمي او یخني د ها هم شروع کړي رسول الله ملګری ویل یا رسول الله تر څو پر د دشمن په مقابل کې جنگي درې وی ویل اسلام ملګرو مخکې به باندې الله د شیم ته نور او رسول الله یحیی او څه پکې حلال شو لکه یحیی رسول الله هغه والد شه او باز د شي و چې هغه د اوس پر کومنځ باندې ایسو دغه کې وتراشل شي دا موږ په اوسمن به امتحان سي ډوډۍ شته ډوډۍ نشته هله کنه په دکان کې لګ مال وګټو زیاته وګټو دا کپڑا کړو دا نه دا چرته بخورا کو چرته به نه کو کوم شي کې ډیره ګټه بنئ او به چې معمولی غو نشه راشي الله موږ څنګه امتحان کو واقعي ته چرته د سلف صالحینو تاریخ وګورئ د انبیانو د صحابه او زموږ د مشرانو د قشن دي مجاهدینو تعالی به خپل ایمان معلوم شي چې دا په کومه مرتبه کې رسول الله فرمایي بدترین انسان په انسانانو کې عقل چې پیغمبر راځي شغله وجنه ودار راځي شدل وش د انسانانو چې انبیا وجه د ورځې به ډیر لسو انبیا وشل او نه هم وجه الله دا ذکر کړی دا وې تاسو په خپل دعا شهادت کړی نسب نظر ویلو سعد بن ابي وقاص ویلو عبد الله بن جحش ویلو یلا وې سبا مې د شي قوي کافر سره واړه چې په جګړه کې سره لاندې او اخر کې اسما شهید کې پوزه مې غوڅه کې غوګونه مې غوڅ کې او د قشن دا شونډې مې غوڅ کې او د خېټه مې چيري کې او ما کار به وش حمزه چې په دې کیفیت باندې شهید صرف واجه حمزه رضی الله هغه په دې کیفیت باندې نو مستشفى نو وجه دا چې ابو عامر الفاسق دا هغه لارو د کافرانو سره په سبانه ولاړو تر سپوري ودا خپل شهید په حرکت رسول الله بدا ویلي وزه دا خو غنم چې شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې او به شهید عمر سے بدا ویلي الله مال شهادت راګستا بدلاره او لسمنا شاو وجدانا دا ډیر شاو وجره واخره پیدا چې کله د امیر او د قومندان او ملګری له حاصل ونستی به نقصان رسیږي جبل الرومات باندې محمد رسول الله د عبد الله په قیادت کې دا 50 کسان کې نولي و لیکن دې ملګری اجتهادي مسلې د وجنې سره حرکت شو د امیر خبره ته پاتې شو اگر کله الله نبی ویلو کمرغان موږ ته نه برازي کوم په دشمنانو ورزو هم نه برازي که دشمنان موږ د اصول د پولاندې اچو نه برازي په اجتهادي مسله وجه حرکت شو څومره ضربه ورسېده څومره نقصان ورسېده ظاهري
معنا دا شولا چې الله تاسو په خپل د بازي حرکتونه کړی دی غیر وجنه دا تاوان ورسېدل ولې خپکیږي دی دا مسله چې کله وشوه نو په دې کې کافرانو راځنه ورش او ویل چې محمد رسول الله باندې حمله پکار ده اخري گزارنه ورکول پکار چې ټول ختم شي رسول الله مخکې دې چې دشمن په باندې عملیاتو کې همرا ولا صد الاخيله ورغه او التا د معبد ابن معبد الخزاعي په واسطه باندې په دشمن باندې روبرو ورزولو هغه وتکتیدو دویم سلمہ او طلحه چې د خویلد زامن و دوی د بني اسد قبیلینه خلک را جمع کړه او څنور ملګری چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله کو وجنو ختمو کمزور شو رسول الله چې کله خبر شو نو د ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومي په قیادت کې 1500 مجاهدین په شور ولېګل هغه ځله چې ورله هغه وتکتیدو روب کړه لږه وکړ او ګډ بزي وغیرہ د ځان سره راوست به شکل دا راوستي دا په هوت کې زخمی شو دا ځکه مشه فرار زیاتېدو تر دې پورې چې دغه شهید شو نو ام سلمہ په خپل فرمایي یو زنانه ما خپل راتله تر څو پورې ما سره په جړه کې شریک شي باج زنانه چې مړ ساوي او جړې بکدا نور زنانه دې جړه شي برابر رسول الله فرمایي چې کوم زنانه هغه به مړ کې جړاګانی کې او دا چغي او ګریوانه وغیرہ شي فورز قیامت بل دې زنانه د ور کمی سره واغون دا څومره خطرناک خبر په خپل خويند مې د باندې رحم شفقت پکار دي الله نبی ورته ویلې چې کوم کور شیطان وکړته وته دي هغه کور لري مرا ولا درې مسلمانانو د وکړته هجرت کړي دي یا دا اوچت سړیو قیمتي سړیو ناشنا هغه زنانه لاړه او مال به دا ویلې چې ان لله و انا الیه راجعون دا وایي او دشي چې اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني يا واخلفني خيرا منها رب مال د دین غره راکوي ما د محمد رسول الله تابع دریو کړو ویل چې الله غره مال راکوي اسما په دماغ کې چرته دا خبره و چې مسلمان به چرته بل غره سړی وي دا خو دوه کړه د مهاجرو وما کو چې کله دا وفات شو سترګې په پټه کړې زنه په وټړل رسول الله دله بکنه وختره د کور له مختلفه تعزیه وکړه محمد رسول الله نشه تعزیه تیر درس کې موږ دا ویلو د شي بني چې لکه کټونه دی په ځای کې خودل شو میزونه مناسب راوستل شي ولته صورتونه لاس پورته کو دعا بو کو دا بو کو دا طریقې د زنه د خلکو په دین کې وردان کړی دي ساده تعزیه د محمد رسول الله د سیرت معلومیږي لکه څنګه چې د سعد سے مور لیکړی و او د قشن دي زنه له وکړه وې چې کله زما عیدت تیر شو څلور مې شله سره روستا محمد رسول الله ما باندې خدمت جرګه وکړه وې ایست چې په نکاح واقع نو مال هغه خبره معلومه شو چې رسول الله مال د شي ویلي وې د شي دعا غواړه چې الله غره مال دنه راکاو یقینا چې دنه غره انسان مال راکې چې هغه موږ محمد صلی الله علیه وسلم به د احد او د احزاب د غزب ما بین کې نیم کلمه مسافه و په دې کې د دوه غزاګانې منګوي حمرا ولا صد او د قشن د دویمه چې سلمہ او طلحه خویل زامن دغه په قیادت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه ورسره به بل واقع او د نوري چې هغه ډېر مزیدار ان شاء الله کړه چې فرض من چرته به ژوندیو او راجم شو حق په دې په هغه کې به بیان کول رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.